وأنكره الفلاسفة بناء على امتناع إعادة المعدوم بعينه، وهو مع أنه لا دليل لهم عليه يعتد به غير مضر بالمقصود. مولوی صاحبانو، پرون مو د مسئلې اساس او بنیاد یا عنوان د مسئلې د بعث او د نشور په اړه ذکر کا. ویل چې ماتن رحمت الله علیه وی والبعث حق، او بعث چې دی دا حق دی. بعث چاته ویلې او دی چې وی بعث حق دی، نو د بعث د حقانیت د پاره دلایل څه شی وه؟ ومو ویل چې دا مسله تعلق چونکې د سمعیاتو سره لري، نو په نقلي دلایلو باندې د دغې مسئلې موږ او تاسو اثبات کوو، او عقلي دلایل دا مسله ممکنه ګڼي او عقل مؤید دی د دغې مسلې دپاره. اوس راځئ دیزي کې د بعث منکرین فلاسفه یا نن سبا چې کم دهریان دي، کفار دي، هغوی د بعث نه انکار کوي او بعث نه مني. دلیل د دې خلکو د پاره څه شی دی؟ نو یو ځل د عبارت معنا کو، بیا راځو مقصد ته. وانکره الفلاسفه، دی وی د بعث نه انکار فلاسفه کړی. دلیل د دوی څه شی دی؟ بناء، دا خبر او انکار د دوی بنا دی په دې خبره علی امتناع اعادة المعدوم بعینه. دوی وی څنګه به وشي چې یو شی یو ځل معدوم شي او د دغې معدوم شي بیرته دوباره اعاده وشي. انسان قبر کې کېښودلی شو، وجود او تنه د خاورې شوه، نو چې خاورې شوله نو دغه تنه چې خاورې شوې ده د دې به دوباره اعاده سره کم وشي. دی وی وهو مع انه لا دلیل لهم علیه یعتد به غیر مضر بالمقصود. دا فلاسفه چې کومه خبره کوي، دی وی سره د دینا چې دوی سره په دغې خبره باندې کوم دلیل نشته، بے دلیل خبره ده، خو باوجود د دې چې خبره بے دلیل ده غیر مضر بالمقصود، دا زمونږ مقصود ته کوم ضرر نه رسوي. یعنې دوی چې وایي اعاده د معدوم دا منع ده، نو زمونږ مقصود ته ضرر نه رسوي چې موږ په بعض قایل یو. ولې؟ دی ویلی ان مرادنا، ځکه مراد زمونږ د حشر د اجسادنا هغه دا ده چې ان الله تعالی یجمع الاجزاء الاصلیه للانسان، رب العالمین برا جمع کی اجزاء اصلیه د انسان اگر جمع کی، ویعید او واپس کی روح د هغې الیه اغتا، اجزاء اصلیه را جمع کی او بیرته مکې اجزاء اصلیه او ته اعاده د روح کی. نو ستانه پوښتنه کوم ملا صاحب، سواء سمی ذلک اعاده المعدوم بعینه او لم یسم، عامه ده که ته اوس دغې ته اعاده د معدوم وی او کې ورته نه وی کوم بل نوم دی ورته. اوس مونږ رایه دا ده چې رب العالمین اصلي اجزا راغونډوي او هغې اصلي اجزاو ته اعاده د روح کوي. وبهذا یسقط ما قالو، کومه خبره چې دوی بره کړې و دی وی د دې خبرې د وجې نه هغه هم ساقطېږي چې انه لو اکل انسان انسانا، که یو انسان راولګي یو بل انسان اخري، بحیث صار جزءا منه، په داسې انداز کې چې دا دویم انسان د مخکني انسان جزء ګرځي.
نو فتلک الاجزاء دوی وی دغه اجزاء اما ان تعاد فیهما یا برا واپس کیږي په دغه انسان آکل او ماکول دواړو کې او فی احدهما یا په یو کې وی په دوه کې نه نو فلا یکون الاخر معادا بجميع اجزائه وی کچرته یو را پورته کیږي نو دا دویم نو دې صورت کې خود د اعاده د ټولو اجزا سره ونشو کنه ولې د کې د مخکنی انسان اجزا پراته و نو چې د دوانو اعاده ونشو وذالک دی وی دا خبره زکا دا خبره چې دوی کوي نو دام حل کیږي د مخکنی خبره سره دی وی زکا لان المعاد انما هو الاجزاء الاصليه الباقيه من اول العمر الى اخره مراد زمونږ دا دی چې اجزا اصلیه د انسان برا واپس کیږي او دلته چې دا کم اجزا دي ول اجزاء الماکوله او ماکوله او خړلې شوی اجزا دا خو فضله ده فی الاکل لا اصلیه دا د وجود سره اوسې وایي شی ملګری شي د وجود اصلي اجزا نه دي چې تاسو اعتراض وارد شي ور باندې مولوی صاحبانو دا د عبارت ساده معنا وا تاسو راشي د عبارت تفصیل تا اول دا چې وی وانکره الفلاسفه بناء على امتناع اعاده المعدوم بعينه دویمه خبره یو دا د عبارت معنا مو کړه دویمه خبره د عبارت شرح نو شرح د عبارت دا چې فلاسفو د بعض جسمانی نه انکار کړی دی او دوی په یو فلسفي اصل باندې اعتماد کوي دلیل د دوی دلته او فلسفیانه دلیل دی هغه دلیل دا د مولوی صاحبانو چې دوی وی اعاده د معدوم بعینه دا محاله د عقلا چوي اعاده د معدوم بعینه چې یو شی یو ځل معدوم شي او نشت شي وی د دغه شی اعاده هو دم دغه شی اعاده د عقلا څه شی ده عقل دا شی نه مني چې یو شی د یو ځل معدوم شي او دوباره د بیرته هغه وجود ته راشي او د دې خبرې معنا دا ده د فلاسفو وی ان شیء اذا عدم بالکلیه کله چې یو شی بالکلی معدوم شي کله چې یو شی بالکلی معدوم شي او نشت شي او ثم وجد مرة اخرى او دی دوباره موجود شي نو فهو غیر الاول دغه دویم شی د اول شي نه غیر وي بلکې دا دویم شی وي د اول شي مثل وي کله چې یو شی معدوم شه او دا معدوم شی دوباره وجود ته راغی نو دی وی دا کم شی چې دوباره وجود ته راغلی دا عین هغه اول شی نه دی بلکې دا دویم شی د اول شي نه غیر دی بلکې دا دویم شی د اول شي مثل دی عین هغه شی نه دی چې کوم شی معدوم شوی و دا دغه د پاره څه شی دی مثل دا رای د فلسفو دا خبره دوی ولي کوي ځکه دوی وی اعاده د معدوم عقلا محاله دا دوه خبرې شوې درېمې خبرې تراشي مولوی صاحبانو هغه دا ابطال اصلهم من حيث الدلیل دا دوی چې کوم اصل وی دغه اصل د ابطال دلیل څه شی دی اول حصے تراشی د عبارت وهو مع انه لا دلیل لهم عليه يعتد به تحقیق د عبارت دا د مولوی صاحبانو تاسو وایي چې هذه القاعده ليست بديهيه عقليه ولا برهان عليها دا کومه قاعده چې تاسو وایي چې اعاده د معدوم دا عقلا محاله ده نو جواب مونږ دا کوو چې دغه قاعده بدیهی نه ده دا قاعده څه شی ده بدیهی نه ده ولا برهان علیها او په دې قاعده باندې کوم دلیل هم یعنی دا کوم دلیل چې تاسو د خپل دعوی د اثبات لپاره وړاندې کوئ نو دا دلیل نظری دلیل دی دا بدیهی دلیل نه دی چې سم دست مونږ ومنو بلکې دا دلیل څه شی دی بل هي دعوه اصطلاحيه فلسفيه دا یو اصطلاحي دعوه ده او فلسفي دعوه ده یو اصطلاحي دعوه ده او فلسفي دعوه ده دا ولی مولوی صاحبانو دوی وی چې دا کم شی دی وی اعاده د معدوم دا محاله ده
نو مونږ اهل سنت دوی ته دلته یو دقیقه نکته ذکر کوو، هغه دا ده چې العقل لا یمنع اعادة الشیء بعینه. عقل بعینه د یو شي اعاده دا منع نه ګرځي، یعنی دا چې یو شی دی بعینه دوباره معاد شي، عقل دا منع نه ګڼي، بلکې ولا یوجب تعدد الهویه، او د دې نه تعدد د هویت هم نه لازمیږي. دا معنا چې ته وایې چې هلکه مخکې یو ځل یو شی موجود شوی و او ته اوس راځي دوباره موجوده یې، نو هغه مخکې یو هویت و او چې دوباره دې موجود کړه نو دا دویم هویت دی. نو د دې نه لازمیږي تعدد د هویت، او هویت کې تعدد نه راځي بلکې هویت د شي دا یو. نو دی وایي دا کومه خبره چې تاسو کوئ نو دا کومه بدیهي قاعده نه ده او نه کوم بدیهي دلیل دی، بلکې دا یو فلسفیانه دعوه ده او دا حکم عقلی نه دی. نو چې حکم عقلی نه دی نو په دې باندې د دوی نه مطالبه د دلیل پکار ده. وهو مع انه لا برهان، یعنی سره د دې نه چې دا کومه خبره دوی کوي نو دا داسې یوه خبره نه ده چې دا د بدیهي قاعده وي او دا د دلیل ته ضرورت ونه لري، بلکې دا دعوه داسې دعوه ده چې دلیل ته محتاجه ده او دوی سره په دغې دعوه باندې دلیل نشته. دا دوی چې وایي اعاده د معدوم محاله ده نو دا د دوی محض دعوه د دلیل چیرې چا ویلي دي چې اعاده د معدوم محاله ده یو، او که چېرته بعینه همدغه شی دوباره را معاد شي چې دا کم شی مخکې فنا شوی وه نو بیا دا چا ویلي دي چې د دې سره تعدد د هویت راځي. تعدد د هویت دا دم دعوه ده بلا دلیل، او که دوی وایي چې نه دلیل موږ سره شته دی نو دلیل دې وړاندې کړي په خپله دعوه. تاسو پوه شئ په دې باندې په طریقې درت دا درې شوې. څلورمه خبره دې چې موږ او تاسو ذکر کوو مولوي صاحبانو هغه دا ده چې دا کم اختلاف چې دوی کوي نو دا اختلاف لفظي دی غیر مؤثر دی. دا اختلاف د دوی لفظي دی څه شی دی؟ غیر مؤثر دی. غیر مؤثر څنګه دی مولوي صاحبانو؟ هلته مو ویلې چې غیر مضر بالمقصوده، دغه اعتراض د دوی دا زموږ مقصود ته ضرر نه رسوي. ضرر څنګه نه رسوي؟ ما ته وګورئ، په دو طریقو جواب کوو. اول دا چې دا کم دلیل تاسو پیش کوئ د خپلې دعوې د اثبات لپاره دلیل د بدیهي نه دی بلکې یو فلسفي او عقلي دلیل دی او تاسو سره په دغه دعوه باندې دلیل نشته. دلیل دا یو. او که بالفرض بیا هم ستاسو دا جدل ومنو چې تاسو وایي اعاده د معدوم بعینه دا څه شی ده؟ دا منع ده. اعاده د معدوم بعینه څه شی ده؟ که بالفرض تسلیمي کو در سره او بیا هم ومنو نو دغه خبره مو هم زموږ د عقیدې د بعض ته کوم ضرر نه رسوي. دا کومه دعوه چې موږ خپله وړاندې کړله نو دې دعوې ته کوم ضرر ولې نه رسوي مولوي صاحبانو؟ هغه وایي ځکه لأن النزاع لفظي لا حقیقي. دا کومه نزاع چې دی کې د فلاسفو او د اهل سنتو ترمنځ ده دی وایي دا نزاع لفظي نزاع ده، حقیقي نزاع نه ده. لفظي نزاع چاته ویلی کېږي؟ دوه کسان دي په یو مسله کې د دواړو سره لانجه ده. دا لانجه په داسې انداز ده چې دا یو جماعت د یو د مراد نه دی خبر او دا بل جماعت لګیا دی او د ده سره جنګ رااخستی دی، هغه د ده په مراد نه دی خبر، د یو بل د مرادونو نه آګاه نه دي. نو که دوی داسې کار وکړي چې کله دواړه یو بل سره مخامخ کینی او دا یو تخپل مراد ظاهر کړي او بل تخپل مراد ظاهر کړي او د یو بل د مراد نه دوی سره آګاه شي نو دا دواړه طرفین به راولګېږي او دغه نزاع به ترک کړي او پرېږدي. تاسو نزاع وپېژندل؟ نزاع لفظي. لفظي نزاع دې ته وایي که جانبین د یو بل د مراد نه آګاه شول نو دوی به دا نزاع پرېږدي ځکه د دواړو مقصود یو دی خو لیکن د تعبیر بدلون دی. د تعبیر بدلون دی. نو وایي دا نزاع لفظي ده. ولې لفظي ده مولوي صاحبانو؟ وجه دا ده چې مقصود د بعث نه حصول الانسان بعینه، حصول د انسان دی چې دا انسان بعینه خپله را حاصل شي بجسده و روحه للحساب والجزاء. دا انسان د حساب او د جزا د پاره جسدن او روحن دواړه وجود تراشي. دې د پاره رب العالمین وجود تراولي روح او جسد دواړه چې د سره حساب وشي او د ته بدله ورکړی شي او دغه اعاده د انسان د حساب او د جزا د پاره جسدن او روحن
سواء سمی ذلك اعاده مناسب کته ورته اعاده وای یو او انشاء ثانیا یا ورته څه شی وای دویمه انشاء وای دا دی دوا او جمعا بعد تفرق یا ورته څه شی وای جمع ورته وای بعد تفرق چې یو ځل تفرق راغلی او د دې تفرق نه بعد څه شی راغله جمع راغله نو کته په دې کې هر تعبیر کې واکستار که اعاده ورته وای که جمع ورته وای بعد تفرق او کومول سبانو دویمه انشاء ورته وای دې کې زمون کار نشته کار زمون دی کې دی چې په یو نوع د انواع به انسان وجود ترازی د دې د پاره چې رب العالمین د سره حساب وکړي او جزا ورته ورکړي نو کته ورته نوم د اعاده دی کته ورته نوم د چاک دی د جمع دی بعد تفرق او کته ورته نوم د چاک دی د انشاء ثانی دی سو خبرې شولې څلور پنځمه خبر از منګه استاد دادا لأن مرادنا ان الله تعالی يجمع الاجزاء الاصليه للانسان د دې عبارت خلاصه دا د مولوی صاحبانو وایي چې دا اوس هغه دقیق حد دی د بعض دپاره عند اهل سنت اهل سنت چې په بعض قایل دي د دوی دپاره دقیق حد دی ځکه څه شی دی نو هغه مسله دا ده دوه خبرې دي یو جمع الاجزاء الاصلیه دویم اعاده د روح الیها دغه اجزاء اصلیه وتا دا دوا دریم وليس خلق بدن آخر دا سنه د چې رب العالمین دلته اوس یو بل بدن پیدا کوي غیر د بدن اولنا څلورم ولا روح اخرى او دا سنه د چې رب العالمین یو دویم روح پیدا کوي غیر د هغې روح نه چې کوم روح د اولنی روح و نه بدن غیر د بدن اول نه پیدا کوي او نه روح غیر د بدن غیر د روح اول نه پیدا کوي او دا ولی که چرته یو روح غیر د اولنی روح نه پیدا کوي او دا مغ انسان پادرس چې دا فلانه دی او یو بدن غیر د اولنی بدن نه پیدا کوي په مغه ادرس چې دا غ فلانه دی بدنم بیل دی او روحم بیل دی او دغه روح او دغه بدن رب العالمین جهنم ته وغورځوي نو د دې بدن او د دې روح دا حق نه جوړیږي چې رب العالمین موږ څه کړي دي چې د جهنم په عذاب مو سوځي ګناه یو کړی وه جرم یو کړی وه مرتکب د خطا یو روح وه یو بدن وه او سوځېږو په اور باندې مونږه نو دا دویم چې دی نو دا خو دوی په دې قایل دي چې دا خو عین اول نه دی بلکې دا د اول د پاره څه شی دی مثل دی نو چې اول د پاره د مثل کې نو چې اوس مثل په جهنم کې سوځېږي نو د دې مثل دا حق نه جوړېږي چې د رب العالمین نه پوښتنه وکړي چې خدای ما څه جرم کړی د ګناه نه وه کړی که دا خو نوی رب العالمین دا پیدا کړو چې د جهنم اور ته غورځوي نو د دې وجې نه موږ او تاسې وایو د اهلو سنتو دقیق حد په دې ځای کې دا دی چې رب العالمین ټول اجزای اصلیه د بدن را جمع کوي یو بیا چې د اعاده د روح همدغې اجزاو اصلیو ته کوي دوه نه رب العالمین بل روح وجود ته راوړي او نه رب العالمین بله تنه وجود ته راوړي دا څو خبرې شولې پنځه شپږمه خبره موږ او تاسې کوو هغه دا ده دې ځای کې دې خلکو یوه شبه کوله هغه شبه دا وه خلاصه د شبې دا وه وبهذا یسقطو خلاصه د شبې دا وه دوی ویل که یو انسان را پورته شي بل انسان اخري او د دغې اولني انسان د بدن اجزا دا وګرځېږي اجزا د چا د دغې خوړونکي دا وګرځېږي اجزا د چا د دغې خوړونکي نو یې تا نه پوښتنه کوم یا به د دې دواړو اجزا سره را واپس کیږي فاما ان تعاد الاجزاء لهما معا یا به د دې دواړو اجزا را واپس کیږي په یو ځای باندې نو دا خو محاله ده او لاحدهما دون الاخر یا به اجزا را پورته کیږي د یو د هغې بل نه غیره دا د چې یو انسان را پورته شو دا بل یې وخوړه نو د هغه د بدن اجزا خو د ده د بدن اجزا وګرځېدل چې د ده د بدن اجزا وګرځېدله نو یا به اوس د دغې یو بدن نه چې دا دوی خوړلي دي نو د دې یو بدن نه به دوه اجزا را واپس کیږي او یا به د یو را پورته کیږي یو لره او بل لره نه که چېرته وایي د یو نه دواړه را پورته کیږي نو دا خو محاله ده او که چېرته څه شی کیږي مولوي صاحبانو یو ته را پورته کیږي نو دا خو ظلم دی نو دا شبه دوی کوله
نو موږ تاسو په اومه مرتبه کې د دې شوبې جواب کوو. جواب دا دی وذلک لأن المعاد. خلاصه د جواب دا د مولوي صاحبانو و اهل سنت چې دی فرق کوي په مابین د اجزاء اصلیو کې او په مابین د سیوی اجزاء. دوی فرق کوي په مابین د چا کې د اجزاء اصلیو کې او فرق کوي په مابین د چا کې د سیوی اجزاء کې. اجزاء اصلیه کوم دي؟ دا هغه دي چې په هغې باندې قوام د بدن وي. یو دویم داغه اجزا باقی وي د اول عمر نه تر اخره پورې. دوه همدغه محل د اعادې دی، را واپس کېږي همدا. او اجزا سوی هغه اجزاو ته ویلی کېږي التي تأتي وتذهب. دا هغه اجزا دي چې راځي وځي بالاکل والهضم. خوراک دې وکړو خوراک هضم شه، اجزا راغله ولاړل. ولا تعاد بعینها. او دغه اجزا چې کوم سوی اجزا دي نو اعاده د دغې اجزاو بعینها نه کېږي. ورسېدی تاسو په دې ځای باندې. نو زمونږ او ستاسو مولوي صاحبانو اومه خبره دې ځای کې دا ده چې اجزا دوه قسمه دي، اجزا اصلیه او اجزا کم چې اجزا اصلیه دي نو اعاده د مغې کېږي، او چې کم اجزا سوی اجزا دي د انسان د بدن نو د هغې اعاده چې دی هغه نه کېږي. نهمه خبره چې موږ او تاسو دې ځای کې کوو اتمه یو دقیقه نقطه ذکر کوو او هغه دا د مولوي صاحبانو والاجزاء المأکولة فضلة فی الآکل لا اصلیه. دا شارح چې درته وایي نقطه دقیقه دا د مولوي صاحبانو چې الاجزاء التي انتقلت بالاکل. دا زده که کوم اجزا چې د یو انسان د وجود نه د بل انسان وجود ته نقل شي د خوراک په وجه باندې نو لم تصر جزءا حقیقیا من ذات الاکل. دا چې ده وخوړل نو دا د خوراک اجزا د خوړونکي د جز اصلي اجزا نه ګرځي. تا چې خوراک وکې انسان نه بل شی دی خوړلی، طعام دی وخوړ بل شی دی وخوړ، دا کم شی چې تا وخوړه دا ستا د وجود هغه اصلي اجزا نه دي. ښه نو دا څه شی دي؟ بل سوارت فضلات غذائیه، بلکې د دې نه چې دی هغه غذایي فضلات جوړیږي او بیا دا راوځي یا پکې تحلیل کیږي نو فلا تکونو محل الاعاده. دا خو محل د اعادې نه دي کنه. دا کم طعام چې موږ او تاسې وخورو نو دا طعام خو ستا د وجود اصلي جز نه ګرځېږي، ستا وجود شته. پرون تاسو ته مول چې اجزا اصلیه چاته وایي. د دې نه بعد چې کله دا سلسله د خوراک او د غذا شروع شوله نو دا ستا په دغې اجزاو اصلیو کې یوه نوعه زیادت دی، یوه نوعه قوت دی. غټوالی راغی، غوښه په ډېرېدو شوه، هډوکې په غټېدو شه، نو د دې په توسط باندې ستا په دې وجود کې یوه نوعه قوت راځي. نه دا چې ستا په وجود کې اجزا اصلیه سوا کېږي، بلکې اجزا اصلیه ستا د وجود هغه د یو قول مطابق چې دغه اجزا ستا په بدن کې موجود وو مخکې د چا نه د خوراک او مخکې د غذا نه. پوه شوئ تاسو په دې ځای باندې. او اتمه خبره چې موږ او تاسې ذکر کوو مولوي صاحبانو هغه دې ځای کې نادر هغه ده التفریق بین الاجزاء الاصلیة والفضلیة هو المفتاح الوحید الذي يحل جميع اشکالات البعث الجسمانی بلا استثناء. دا دقیق علمي نکته د دې ځای کې زده کوي. که ته راولګېږې په مابین د اجزای اصلیو او په مابین د فضلي اجزاو کې دې څه شی وکړه؟ تفریق او جداوالی وکړه او اجزا دې بیل کړ سره چې دا اجزا اصلي دي او دغه اجزا چې دی داسې وایي اجزا دي. نو دا هغه کنجي ده چې دا ټول مبحث د بعث دا تاته سرخی را سرخی. او که چېرته چا په مابین د اجزاو اصلیو کې او د سوی اجزاو کې تفریق او جدایي ونه کړله نو همدقسې به دی په ابهام کې پاتې وي. په دې ځای باندې تاسو ورسېدلی مولوي صاحبانو. آخره کې چې موږ او تاسو دا مسله دلته ذکر کوو، جامع دعوه ذکر کوو د دغې مسلې په اړه باندې. نو خلاصه د جامع دعوې دا ده لکه څنګه چې مخکې موږ او تاسو نه متکې ویل نهمه مسله وی البعث حق، بعث حق دی او ولا يستلزم اعاده جميع ما تفرق. او بعث مستلزم نه دی اعادې د ټول هغه څه لره چې په کوم څه کې څه شی راغلی دی جدایي راغلی ده. صغرا دی وی وهو جمع الاجزاء الاصلیة و اعاده الروح. دا بحث چې دی دا جمع د اجزای اصلیو ده او د اعادې د روح دی کبرا.
او کل ما اخبر به الصادق وکان ممکنا عقلا وجب التصدیق به هر هغه شی چې صادق ذات پاغه باندې خبر ورکړی او هغه ممکن او عقلا نو پاغه باندې تصدیق واجب دی. نتیجه دار اغله چې فالبعث ثابتنا بعث چې دی هغه ثابت دی او شبهه د فلاسفو چې دی دا ساقطه ده. شبهه د فلاسفو څه شی ده؟ دا ساقطه ده. لسمه خبره چې موږ تاسو دې ذکر کوو نو خلاصه دا ده چې الفلاسفه غلبوا التعریف على العقل او معتزله استربوا في تحديد المعاد. دی وی چې لکه دا معاد څه شی دی او په دې کې استراب کې دي. او اهل سنت ماتوریدیه چې دي ضبط المعنى واغلقوا باب الاشکال دوی دغه معنا څه شی کړي دي ضبط کړي او کم اشکال چې په دې کې واردېږي دا هغه اشکال څه شی کړي مولوی صاحبانو دفع کړي دا او دغه اشکال چې دی جوابات کړي دي. تاسو په دې باندې ورسېدلای تر دې ځې پورې دا د اهل سنت دعوا وا. اوس تاسو مخامخ ګوري په انقیلا مولا صاحب وایي کته په اعتراض کې وایي چې هاذا قول بالتناسخ دا ته چې په بعض باندې قائل نو دا قول په بعض دا قول دی په تناسخ باندې لأن البدن ثاني دی وي ځکه دویم بدن ليس هو الاول دا اولنی بدن نه دی. لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې اهل الجنت چې دی دا جرد مردن. اهل جنت څوک چې په جنت کې اوسېږي نو دا به امردان وي او د دوی په بدن باندې به ویښتان نه وي. یو دویم دا حدیث کې راځي چې جهنمي برسه مثل احدنا د هغه یو غاښ به د احد د غره په اندازه باندې وي. دا د دوه نو ومنها هنا دام تقیزینا چې حدیث کې راغلی دی چې د جهنمی یو غاښ دا به په اندازه د چا باندې د احد د غره. نو دا ځینو خلکو ویلی دي چې من قال ما من مذهب الا وللتناسخ فيه قدم راسخ داسې یو مذهب نشته مګر په هغې مذهب کې د تناسخ یو راسخ قدم موجود دی. خو د اعتراض بنا د مولوي صاحبانو اولا تاسو ځان سره دا زده کوئ چې یو ځل تاسو تناسخ وپېژنئ چې تناسخ چاته ویلی کېږي. دا د تفاسیرو کې هم تاسو ته راځي او دلته هم راځي درته تناسخ عبارت د چا نه دی. ماده د تناسخ چې دی دا نون سین او خا ده. نون سین او خا تفسیر کې مونږ او تاسو په مسلې د نسخه کې ویلې نو چې هر کله ماده نون سین او خا ده د دغې مادې معنا څه شی ده؟ انتقال الشیء او الروح من مکان او جسد الى آخر. انتقال د یو شي دی یا انتقال د جسد دی د یو مکان نه چاته بل مکان ته. انتقال د شي دی یا انتقال د روح دی د یو مکان نه من مکان او جسد یا د یو جسد نه بل جسد ته یا د یو مکان نه بل مکان. داغه معنا لغوي د چا د تناسخ ده. فلاسفه تناسخ چاته وای ما د پرس خلق دوی وای تناسخ عبارت د چا نه ده هو انتقال الروح من جسد الى جسد آخر بعد الموت. وی روح په دنیا کې په یو جسد کې موجود و نو چې کله دا جسد مړ شه دوی وی دغه روح چې دا په دې جسد کې و نو دا روح مړ کېږي نه دغه روح د دغه جسد نه بل جسد ته نقل شي هغه پرې راژوندی شي. بیا دا روح په هغې جسد کې وي چې تر څو هغه وي نو چې هغه کله مړ شه وی دا روح وی د دې جسد نه اوزي نو دا بیا بل ته لاړ شي. دې ته چې دی تناسخ ویلی کېږي. نو الجسد الجدید لیس نفس الجسد الاصلی دوی وی دغه جسد جدید دا نفس جسد اصلی نه دی او دا کار یحصل هذا عده مرات سواء مع الانسان او الحيوانات احيانا عامه د کداوی د انسانانو سره او کد حیواناتو سره احیانا. تاسو په دې باندې ورسېدلې
نو خلاصه دار وتل مولوی صاحبانو البعث الجسمانی نو مونږ وایو بعث الجسمانی چاته ویل کېږي مونږ چې کومه رایا روح تعود الى الاجزاء الاصليه للجسد الاول او تناسخ چاته ویل کېږي د دوی په نس نو تناسخ الروح تنتقل الى جسد جديد مختلف دون اي صله بالاجزاء الاصليه تناسخ دی ته وایي چې دا روح بدلیږي د یو جسد جدید نه چې هغه جسد مختلف وي ما سوا د چا نه د دې نه چې تعلق د چا سره وي د هغه مخکني جسد سره وي ونه رسېدې په دې باندې تناسخ چاته ویل کېږي انتقال د روح دی د یو جسد نه الی جسد آخر او مونږ تاسو چې بعث وی نو بعث چاته ویل کېږي وای بعث عبارت دی د چا نه د اعادې د روح نه اجزاء اصلیو د جسد اول ته فرق ته مو خیال دی اعاده د روح جسد اول ته دې ته مونږ بعث وی او تناسخ چاته ویل کېږي انتقال د روح د یو جسد نه جسد د یو جسد نه بل جسد ته روح نقل چې دې ته تناسخ وایي نو چې کله تاسو د تناسخ تعریف وپېژنده اوس پاس اعتراض ته تاسو وګورئ اوس مو مازغه خلاصېږي دی وایي په ان قیل که په اعتراض کې وویلی شي چې هذا قول بالتناسخ دا چې تاسو وایي چې هلکه دا روح دې جسد ته واپس کېږي نو دا خو په تناسخ قول دی او په تناسخ قول څنګه دی لأن البدن الثاني دی وی ځکه دا دویم بدن لیس هو الاول دویم بدن اولنی بدن نه دی دویم بدن د اول بدن نه غیر دی نو چې دا روح دویم بدن ته واپس شه نو دا اولنی بدن ته نه دی واپس شوی او که ته وایي چې نه دا دویم بدن عین بدن اول دی نو دا خو ځکه در سره نه منم چې دوه قسمه روایات راغلي یا لکه ته په دې دنیا کې یو رقم دغه د ګیره د په مخ باندې د پسې سپین ګیری شي په وجود باندې د څه شی وي ویښتان وي او حدیث مبارک کې راځي چې کله دغه مؤمن جنت ته ننوځي نو دی به جنت ته په کم انداز کې ننوځي دوی به د ویښتانو نه وجود د خالی وي او امردان به نوي هلکان ځوانان نو په دغې صورت کې تاسو وګورئ چې دوی جنت ته ننوځي په دغې صورت نو دنیا کې څه شی وي په امسا ګرځېدی او اوس جنت کې نوی نوجوان ځوانې نو خو دې نه دا معلومیږي چې دغه بدن چې دا اوس ته په جنت کې لرې دا غیر دی د هغې بدن نه چې کوم بدن دی په دنیا کې خو نور زیتي کړوپ وي و جنت کې په دغه حالت تر و تازه ګرځېږي خو دې نه دا معلومیږي چې د جنت والا بدن دا غیر دی د بدن د چا نه د دنیا نه خو تناسخ هم دې ته وایي چې یو روح د یو جسد نه انتقالو کې چاته جسد او دویم مولوی صاحبانو دې کې مسله مونږ تاسې وایو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې د جهنمی انسان یو غاښ دا به د احد د غره په اندازه باندې وي د احد د غره په اندازه باندې نو ته وګوره په دنیا کې د یو غاښ مولوي صاحبانو خو دومره معمولي شی دی او په قیامت کې د یو غاښ د جهنم کې دا د یو غاښ دی د احد د غره په اندازه نو ته فکر وکړه چې 22 غاښونه لري دا چې ټول راغونډ کې نو دا خوله شوه دا څه شی شوه دا خوله شوه اوس د دغې خولې په اندازه باندې ته بدن را قیاس کا چې یو غاښ دی په اندازه د غر د احد دی نو چې ته 22 یا 13 ځله د احد غر راجمع کې نو د هغې نه څومره اندازه جوړیږي او بیا دغه چې دا ستا په خوله کې دا ستا په وجود کې تنها خوله ده نو خوله خو په نسبت د نورو اندامونو یې وړوکی اندام دی نو چې وړوکی اندام دی نو چې د خولې اندازه دې دومره ده نو که ستا دا بدن دی وخت کې دا ټول دا غون چې نو د دې بدن اندازه به دې څومره وي نو د دې حدیث مبارک نه دې معلومیږي چې کم بدن په جهنم کې دی دا غیر دی د چا نه د بدن اول نه او دا اعاده د روح چې شوې ده دا عین هغه جسد ته نه ده شوې بلکې هغه جسد ته شوې ده چې کوم جسد دویم دی او مثل دی د جسد اول دپاره پوه شوئ تاسو په اعتراض باندې اوس ورته وګورئ په ان قیله وایي که په اعتراض کې وویلی شي چې دا کومه خبره تاسو کوئ نو هذا قول بالتناسخ ملا صاحب دا قول دی په چا باندې دا قول دی په چا باندې په تناسخ باندې دا کم څه چې تاسې وایي نو دا په تناسخ باندې قول دی لأن البدن الثاني ځکه بدن ثاني لیس هو الاول دا اول بدن خو نه دی ولې
لما ورد فی الحدیث ځکه حدیث مبارک کې راغلی دی چې اهل جنت چې دی دا جردن مردن او یو دویم وان الجهنمی جهنمی چې دی دا غافونه چې دی دا یو غاف مثل احدین دا به په اندازه د احد غروي ومنها هنا او د همدې وجې نه قال من قال جلال الدین رومی رحمه الله ویلی ما من مذهب و داسې یو مذهب نشته دی مګر هغې مذهب لره وللتناسخ فيه قدم راسخونه په هغې مذهب کې چې دی تناسخ لري او قدم راسخ دی تناسخ لره څه شی دی خلاصه د اعتراض دا راوتله مولي صاحبانو دولسمه خبره معترض وی چې ان البدن بعد البعث ليس بالضبط هو البدن الاول دا رستونه بدن د بعث نه بعد دا مخکنه بدن نه دی ځکه اجزا جدا شوي اجزا د طعام او دغه رنګ هغې کې تحلیل راغلی نو دا مثل دی د چا فهذا مماثل لمذهب التناسخ او استدلال یې د دغې روایاتو نو قلنا موږ ورته په جواب کې ویو خلاصه د جواب دا د مولي صاحبانو تاسو یو ځل د عبارت معنا وکئ انما يلزم التناسخ لو لم يكن البدن الثاني مخلوقا من الاجزاء الاصليه للبدن الاول تناسخ په هغه صورت کې راتلی چې دا دویم بدن چې پیدا شوی دا پیدا وی غیر د اجزاو اصلي او د اول بدن نه یعنی د دې دویم بدن د پاره اجزام څه شی وی بیل وی او دغه دویم بدن د اول بدن د اجزاو اصلیونه نه وی پیدا نو دی وخت کې بیا تناسخ و و ان سمي ذا مثل ذلك تناسخا او کته دې تم تناسخ وای چې دویم بدن د اجزاو اصلیونه پیدای اغم تناسخ دی او دې ته زمون خو دې ته تناسخ نه وای دې ته موږ بعث وای او بعث مونږ وایو چې عبارت دی د اعادې د روح نه جسد اول ته او که را لګېږي دې تم تناسخ وایي چې یو بدن د پیدا شي د اجزاو اصلیونه او دا تناسخ دی نو بیا وایي نو کان نزاعا فی مجرد الاسم دا به نزاع وي په چا کې مولي صاحبانو په مجرد اسم کې دا به نزاع وي په چا کې په مجرد اسم کې خلاصه د عبارت د دې ځای پورې دا راوتله دیارلسمه خبر چې البعث عند اهل سنت ليس خلقا من العدم للبدن الثاني فحسب اهل سنت تا دویم بدن چې را پیدا کیږي بعث اهل سنت دې ته نه وي چې هلکه دویم بدن دې را پیدا شي په حسبو صرف پیدایش ته دې ته بعث نه وي بل جمع الاجزاء الاصلیه للبدن الاول بعض پرې دې ته وایي چې د اولني بدن اجزا اصلیه را جمع شي او اعاده د روح وشي دته نو فالمعاد یحفظ الهویه معاد د هویت حفاظت کوي لذا لا یلزم القول بالتناسخ د همدې وجې نه قول په تناسخ دا نه لازمیږي نو دلته یوه نقطه دقیقه موږ تاسو راخلو د دې عبارت نه څوارلسمه خبر چې التناسخ هو انتقال الروح من جسد الى جسد آخر ليس له علاقه بالاصل تناسخ چاته ویل کیږي انتقال د روح دی د یو جسد نه بل جسد ته چې دغه دویم جسد د اول جسد سره هیڅ علاقه نه لري اول جسد د دویم جسد سره څه شی وي یعنی هغه غیر جسد دی او دا څه شی دی غیر جسد دی وشوه او هر چې بعث دی مولي صاحبانو نو بعث عبارت دی د چانه نو پدې کې فيه الحفظ الكامل لذات البشریه لا مجرد شبه او اسمنا نو بعث ځان ته شی دی او دې طرف ته تناسخ څه شی دی ځان ته شی دی پنځلسمه خبره و ان سمي مثل ذلك تناسخا خلاصه د عبارت دا د مولي صاحبانو چې ګوره حتی لو سمي هذا تناسخا اصطلاحيا نو نزاع دا بیا په مجرد لفظ کې ده لا یمس حقیقت العقیده دغه خبره بیا خو معلومیږي چې اصلي لفظي نزاع ده چې زمونږ کوم حقیقي څه شی دی دعوه ده هغې ته کوم ضرر نه رسوي او په دې باندې ادله شرعیه شته دی ته وګوره ادله شرعیه ثابتة على البعث الجسماني على ارجاع الروح الى البدن الاصلي سواء سمي تناسخا او لم يسم مناسب که دغه شي ته تناسخ وایو نو موږ سره په دې جنګ نه کوو وایه ورته خو تناسخ چې د کوم شي نه عبارت دی حقیقتا نو هغه دا تناسخ نه دی بعض ځان ته شی دی او تناسخ ځان ته شی دی که ته دغې بعض ته تناسخ وایي نو بیا به زما ستا په درمیان کې سره څه شوي مجرد نزاعي لفظي او مجرد نزاعي لفظي چې دی دا ضرر چا ته نه رسوي عقایدو ته نه رسوي تاسو په دې ځای باندې ورسېدئ که نه نو خلاصه د عبارت دا راووتله چې دې ته که تناسخ وایي نو مجرد لفظي څه شی دی نزاع ده
ولا دلیل علی استحالة اعادة الروح الى مثل هذا البدن او دلیل نشته دی دوی لره په استحالی د اعادې د روح دغه بدن ته دې سره څه شی په نشته دلیل نشته چې دوی وایي د اولنی روح د بدن ته د روح واپس کېدل دا محال دی بل الادله قائمه على حقیته بلکې د دې په حقیقت باندې څه شی قائم دی ادله قائم دی او سواء ادله چې قائم شو نو سواء سميت تناسخا ام لا عامه د کدی ته تناسخ ویو کنه وی ورته هغه ادله څه شی د مخکې مونږ تاسو ویلې چې ثم ان يوم القيامه تبعثون بیا به د قیامت پر ورځ تاسو دوباره راپورته کوئ شئ یا دا دلیل مخکې تیر شو قل یحییها الذي انشأها اول مره عقلی دلیل منګو تاسو ویلې چې من قدر على الايجاد اول مره نو قادر على اعاده الاجزاء الاصليه کم ذات چې په دې قادر دی چې انسان ته وجود اول ځل ورکی نو مقا ذات په دې قادر دی چې دغه انسان ته څه شی ورکی دوباره اعاده ورکی نو دې کې مشکل د کوم ځای راغی عقلی دلایل مور باندې او دغه رنګ چې دی نقلی دلایل هم ور باندې و او آخري خبره چې موږ تاسو دلته کوم مولوی صاحبانو هغه دا ده چې حدیث کې چې دا د جنتیانو کوم وصف دی یا جهنميانو کوم وصف دی دا بشپاړسمه خبره شي ليس تناسخا دې ته تناسخ نه ویل کېږي بل اشاره الى التغيير الجزئي بعد الموت پدې کې اشاره ده چاته یو جزئی تغییر ته د مرګ نه بعد چې د مرګ نه بعد یو جزئی تغییر راځي هغه دا چې اهل جنت چې دی دا و متجردون من الاثقال والعيوب او اهل النار چې دی يظهر عليهم جزء العقوبه لكن هو نفس الاجزاء الاصليه اجزاء اصلیه با مغوي په پاغي کې بس شی راغلی وی لک تغییر راغلی نور دا معنا نه دا چې په دغه بدن کې چې کم جنتیانو تور کولې کېږي دا جدا بدن دی او دغه مخکنی بدن اجزاء اصلیه پکې نشته او یا کم بدن چې جهنميانو تور کړی شوی دی دا جدا بدن دی او په دې بدن کې څه شی نشته دی اجزاء اصلیه نشته دی بلکې مولوی صاحبانو دا کم بدن چې جنتی تور کولې کېږي دا امق بدن دی چې کم بدن په دنیا کې د دوا اجزای امغه دي او چې کوم بدن جهنمی ته ورکولې کېږي دا غیر نه دی دا بدن نه چې کوم بدن د په دنیا کې و امق بدن دی چې کوم بدن په دنیا کې و اجزا اصلیه پکې د امغه بدن دي خو د زیادت تعذیب د پاره دغه اجزای اصلیه کې به تغییر راشي او غټ بشي دې د پاره چې رب العالمین ورته څه شی ورکي عذاب نو دې ته چې د تناسخ نه ویلې کېږي ورسېدی تاسو په دې باندې نو دا شپاړس وجوهاتو یا شپاړس مباحثو چې تعلق د دې درس سره والوزن حق بلا مسله د وزن ده وزن د اعمالو دا غو بنیادی مسله ده چې معتزله او فلسفه د غین انکار کوي امام بخاری په اخرنه باب لګولې سبب ان شاء الله